السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو، چراټ خټکنامه چې د هر دور کې د یو زرخیزه دغه کومګه هغه ګورو د علمی په شخصي دغه باندې ګورو، میدان کې ګورو، کومګه د سیاست میدان کې ګورو، نو همیشه د چې کم د ځلندي ستوري چې کم د هغه پیدا کړی دي. همدغه شان زمونږه مسره دی وخت موجود دی میاں تمیز الدین خټک صاحب، چې دا د خټکنامه د چراټ د اسماعیل خیل جان پہچان شخصیت ته او د ټول عمر چې کم دی د یو پارټي کې تیر کړی دی. میاں صاحب دی پارټي لپاره ډیر قرباني هم ورکړي دي او ډیر خپل ځواني خپل لغه چې کم دی هغه د پارټي لا وقف کړی دي. مونږ دلته نن د سره موجود یو او د موږ تاسو نه کوو چې د خپل آغاز څنګه کړی دی او د باچا خان د سپئی تور باندې د خپل ځواني وقف کړی دا. نو د پارټي نه د لکه څنګه مطلب دی چې پارټي کې د څنګه راغلي دي او تر اوسه پورې د پارټي کې دي همیشه موږ کتلی دي چې ډیر خلک چې کم دي هغه په ځواني کې یو پارټي کې 2 کال بعد درې پارټي کې بل کې هغه لکه سورج کې پښتاریا چې موږ ته وایو. خو میاں صاحب موږ ځکه دغه کوو ټارګټ کو په خپل دغه پروګرام کې چې میاں صاحب همیشه د ځواني کې چې کم پارټي کې کمونو تر څو پورې هغه ک پارټي باندې اوښ نه راځي، خو میاں صاحب د دغه باندې د سیغو نیغ ولار دی. میاں صاحب دا ته وایا چې ته کله د پارټي کې شامل شوی او تر څو پورې د پارټي کې ولار او خپل سیاست آغاز د څنګه کړی میاں صاحب؟ ورور په 68 کې ما میټرک پاس کړو او 69 او 70 کې مې کنسټرکشن کې ډیپلوما وکړه. چې څنګه فارغ شوم نو په چیته اجمل خټک راځه وخیلو هغه سمله شوی ما و اجمل خټک د ارباب سکندر په بلاخانه کې قدرتي خان عبد الولی خان صاحب رالو هغه ته مخامخ کړم چې دا د پلانکی خاندان د خټکو د پلانکی کور سره تعلق دی. وروره هغه په خدای عزیز دا چې وته مې چې په کوم باندې تاسو سره یاري شو دا څه پوښتنه چې په برخه مې خوري شو هغه دې پټه سره ویلاړې ما د وخت حالاتو یا خټکنامه په پلیټ فارم د لوی قوتونو مقابله به وکړي. په دې الله فضل او کرم هغه ټول قوتونه نمبر په نمبر باندې راغلو او هر چاته په موجوده کې سریټ په پسر شوي. دغه سي د وخت او د حالاتو داسې جیل نشته، داسې کتخانه نشته چې امالي دلی نه ده او د ظلم شپه پای کې روړه کړی نه ده. زه ډېر په خوشحالۍ دا خبره کوم چې زه په هریپور جیل کې وم وای ما پارټنرشپ یعنی انډیوالي مې مولانا بجلیګر صاحب په پاتې سوا ما د مولانا صاحب پاتې کې پورا خدمت کړی دی او کولم نو د وخت د حالات داسې نه دي چې نه چې ته موږ ودګېدو یا ویریدو یا چې تخر شو. میاں صاحب د دې حلقې نه موږ څو بدري الیکشن وکړي او ښه ژوندی تپوس سره کوي چې په میدان کې ورسره ولاړو جلسې مو کړي، جلوسونه مو کړي، ایجنټې مو کړي، خو بچی مو ولاړ دي، بچي مو ولاړ دي، زنانه مو ولاړ دي، دغسې بیا به سبا ولاړ دي. دا زموږ ډله ده، دا زموږ پارټي ده چې په ژوند ته وایه چې مطلب دا چې تا ځواني وقف کا دې پارټۍ کې د اقتدار هم په دې باندې راغلی دی، د هم راغلی دی. لکه ته موږ ګورو هغه شان ملنګ فقیر په روډونو باندې نه دی مطلب پراپرټي جوړه کا لکه خلک راغلي سیاست دپاره پاکستان خو سیاست دپاره زموږ کتلې نو هغوی همیشه چې کوم د پراپرټۍ جوړې کړي دي هغوی همیشه دلته چې کوم دی ښه دغه ځان بزنس دغه لحاظ سره هغوی ښه ټیک ټاک دغه خو ته چې موږ ګورو هماغه د فقیرۍ هغه ژوند تېری هماغه شان د فقیر غوندې دغه نو آیا ته مطلب دا چې تا لکه په دې پارټۍ خو دغه هم راغلی دی اقتدار کې دا راغلی ده ته په دې هکله باندې څه څه ویلي؟ وروره په اقتدار په وخت کې میاں صاحب مونږ صوبې وزیر وو ما دا ټول ملګري خټکنامې په دې ګواه دي چې کله به میټینګ شروع شو نو ما بل ملګری اصغر خټک سلیخاني ولا کوم نورو ملګرو به مو هر څه وي مونږ دواړه به دا مطالبه وه چې موږ په پلانکې کلي کې سړک وعده کړې ده، موږ په پلانکې کلي کې سکول مطالبه کړې ده، موږ په پلانکې کلي کې هاي سیکنډري وعده کړې ده، پلانکې کلي کې موږ پلو د برج مطالبه موږ د خلکو کړې ده. موږ به د میاں صاحب په دور کې قومي مسلې ډسکس کولې. موږ هیڅ چېرې ذاتي یعنې ما 4 لوړه ایم ای دي او بي ایډ دي سیټ یې کړي په خدای کړي که چې د میاں صاحب په دور کې یو خم نه لګېدي. د هغې هر څه باوجود موږ ټیک د پارټۍ سره میاں صاحب په بیک ولاړ یو، د پارټۍ سره ولاړ یو، د باچا خان ولي خان په لار روان یو او چې ژوند انشاءالله وي د دې لارې نه به اخوا دېخوا نه ځو. خو ما د سیاست تسلۍ خبره دا ده چې هغه ټول قوتونه چې موږ ته به
هندوان وي موږ ته بیروسي جنټان وي هغه لمبر په لمبر راغلو ټول سرې ټوپې په سر کړې. به صرف دا وایي چې لکه اوس د پارټۍ پوزیشن حق لبان تاسو مونږ ته وایي چې پارټۍ پوزیشن دی وخت کې څه د نازک صورتحال سره پارټۍ نه روانه ته خپل دغه څه وي ایمو د خټکرامي ریزلټ اته په مخ کې ده. پرون دلته الیکشن شوی چیف سیکرټري کړی حضور خټک مقابله چا سره وای پرویز خټک سره وای یا چا سره وای خلیق سره وای مرکزی او صوبې مکمل حکومت سره وای ریزلټ اته په وړاندې د موږ وګټله. هفته مخکې د چیف سیکرټري په مشرۍ کې پرسترپور کې الیکشن وشو کټمنټ بورډ کې څومره قوتونو ان پی وګټله. ان شاء الله یو وخت به پارټي چې کوم دا مضبوطه پارټي ده خپل کارکونان لپاره دې هغه باندې څه پیغام ورکوي څومره پیغام ورکوي د خپل پارټۍ لپاره څه پارټۍ او دا خبره وسره چې پارټۍ نه څه ګیله شته داسې ما خپل ملګرو ته اوس کوم دا دعوت دی چې شابه راپاسې سره بسري شیخ وارث ظلمو او د سرو مچو سره پښتنو باندې راسره ظلمو ظریف شي تر تبونو ته زخمونه بلکې د خپلې وینې منزل ته مشالونه بلکې کامیابي تاسو ده کوم تاسو یې په کار شي ظلمو ازګي ترې وغځوئ تاسو یې بهار شي ظلمو. زما ملګرو دغه پیغام مخکې و اوس ده چې بیا صاحب زموږ مشر دی د چیف سیکرټري د ضلعې صدر دی زما ملګري په ټولې خټکنامې کې په خپل پلیټفارم ولاړ دي. یو ورکر خو اوس پرې نه په نالۍ خرڅ شوی دی نه په چولې خرڅ شوی دی نه په خښتو نه په نوکرۍ خرڅ شوی دی. د ان پی ورکر چې کوم دي ټول په هر کلي کې په خپل پلیټفارم ولاړ دي ان شاء الله ښه جنګي کې به مقابله وکړو. جی ملګرو دا تاسو واورئ زمونږ ستر مشر زمونږ د خټکنامې ستوري ځلنده چې تاسو ما دغه د شخصیت باره کې وویلې او دغه ته خبرې تاسو واورئ خوږې خبرې واورئ چې همیشه مطلب هغه د اقتدار پسې نه تللی هغه همیشه چې کوم د پارټۍ وفادار دغه چې مونږ یادو هغه نای کې مثال زمونږ میاں تمیم الدین صاحب هم یادېږي. ملګرو یقینا تاسو به زمونږ دغه خوښي ډېر مهرباني والسلام.